اوس به یو سړی ډز را پابسي دا حدیث خو نه منم دا نشته یو خو ماله دا ډېر قار راځي چې دا حدیث نشته نو قمقله تا ته نه دی معلوم نو تا ته به یو شی نه معلوم نو نفس الامر کې به وي نه تا ته نه دی معلوم او زر به وي دا حدیث منګړه صیبه خدای ته وګوره دا ته څه کې ته دومره ډاډه شوې او زر به وي دا حدیث ضعیف نو صیبه زمونږ پښتانه خو د ضعیف هغه پښتو معنا اخلي چې کمزوري ته ویل کېږي د ضعیف چې خپل کوم احکامات دي د هغې نه خو نه دي خبر چې کوم ځای کې پس حدیث ضعیف باندې عمل جایز دی کولی شي په کوم ځای کې پې نشي کولی نو یو زمونږ الحمدلله دارالمدار په چا دی وایه په سند په چا سند پیژنې څه ته ویل کېږي دغه کړی د استادانو ته چې زمانه واله د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې او دویم څه شی دی دویم دارالمدار پسې دی هغه په اصول فقه دا زمونږ د دین یو امتیازي حیثیت دی هر ملک له قانون شته هر مذهب له قانون شته هر فرقه و طائفه له یو قانون شته بې د قانون نه ژوند نه تېرېږي او بغیر د قانون نه نظام نه چلیږي قانون به خامخی خو د قانون به ماته چې ته پیدا نه کړي فقه زمونږ قانون دی فقه دا زمونږ قانون دی د دې لاندې به مونږ ژوند تېرو دا هغه مسایل فرعیه دي چې د قرآن و سنت وغیره نه مستنبط او ښکلي شوي دي خو د قانون زمونږ علماو جوړ کړی دی چې هغې ته څه وایي اصول فقه وته اصول الشاشی و نور الانوار او حسامی و مولوی او دا کتابونه تولوی توضیح وغیره دا اصول فقه ده چې زمونږ په قانون کې غلطي را نشي دا د قرآن شریف آیت دی دا خاص د کتاب الله دی نو دا حکم تی روزي دا عام مخصوص منه البعض دی د حکم دا فایده ده دا عبارت النس دی د حکم دا فایده ده د اشارت النس دی دا اقتضاء النس او دا دلالت النس او بیا چې یو بل سره تقابل راشي چې دا ته پې نه پوهېږې او ته به دا منګاړه ته نو دې اصولو سره مونږ بیا د یو روایت او د بل روایت په منځ کې جوړ پیدا کړو غریبانان استنی خبر نو اتباع الهوا او دویم څه شی دی تحسین الظن بالعقل دا د هغې زمانې نه را پیدا دا معتزله او دا خوارج دا څوک وو دوی به همدغه خبرې کولې پولیس ورات نه منم هلکه ولې نه منې وایي دا تورې نه تیره دی او د ویښته نه نرې دی په دې به څوک څنګه دی دا نه دا نشته دا روایات واحدي دا نه منم هلکه هغې کې خو دومره روایات دي چې په حیث د قدر مشترک تواتر ته رسېدلي متواتر پیژنې متواتر خو یوازې متواتر الاسناد نه دی متواتر د تعامل د قدر مشترک متواتر بالاسناد دا څلور قسمونه یې د متواتر ته پیژنې تا ته پته شته او منکر د متواتر شرعي څه شی دی هغې حکم د معلوم نو یو دا دی چې تحسین الظن بالعقل چې کوم څیز د دوی عقل مني بس هغه ځای کې به دوی روایت هم مني حدیث هم او چې کوم روایت کوم حکم د دوی د عقل نه ماورا شي وي دا منګړه دا د رسول الله دا زما عقل نه مني او دریم څه شی دی بنیاد د تر دوی وخیم الجهل بمقاصد الشرع د شریعت د مقاصدونه نه دی خبر د روایاتو منځ کې د تطبیق د اصولونه نه دی خبر پته م ورته نشته زر به راباندې سوال کوي دا خو د بخاري روایت دی او تاسو وایي اصح الکتب یو مثال در کوم بعد کتاب الله یاد بعد کتب الله تحت ادیم السماء الصحیح للامام البخاري هلکه دا معنی که نه معنی او دا خو معنی ولې بخاري په دې حدیث عمل نه کوي بدل ته وته ته سټ کرے یاره سو کوئی امام صاحب ویلی دی امام صاحب د حدیث ته اوچت که اوس به څه کوې ورسره نو تا ته پته نشته چې د حدیث د عمل معیار دپاره او د حدیث بیا ترجیح دپاره یوازې صحت د حدیث نه دی که صرف صحت معیار شي نو د بخاري روایت باندې به زه عمل کوم هسې تاسو نو تپوس کوم بخاري کې چې څومره روایت دي په دې ټولو د احمد ابن حنبل هم عمل نشته په بعضو
په بعضو د امام مالک هم عمل نشته، په بعضو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم نشته، په بعضو د شافعي رحمت الله علیه هم نشته، په بعضو د اسحاق هم نشته، په بعضو د داود ظاهري هم نشته، او چې دا څوک اعتراض کوي په بعضو ردیم عمل نشته. د ترجیح ډیر وجوهات دي، محرم او مبیح دی یو دی، یو محرم دی او بل مبیح دی. زه به هغه محرم د ترجیح ورکوم چې صحیح وي، اگر که د بخاري نه او د مستند احمد ولې نه دی. یو حدیث دی مثبت دی، هغه په مصنف د ابن ابي شیبه کې دی خو صحیح الاسناد دی، او بل نافی دی په بخاري کې دی، هغې له به ترجیح ورکوم د مصنف د ابن ابي شیبه والا. یو حدیث دی